موږ مولانا صاحب ته ځکه څه وایو چې دا خبرې هغه د دوی له تلو نه وروسته نه دي کړي، مخکې کړي دي. شجاع الملک ته ورورسي چې 13 کاله تا په جمعیت کې وې او ته پنچري وې، تا به څاروي خرڅول. کلام هغه ټیم کې دا د الله کلامو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، دا ټیم کې زموږ د جمعیت الاسلام د سعودي عرب مرکزی سرپرستیاله حاجی محمد زاده صاحب دی په ځای کې ناست یم د هغې سره، او یو ویډیو کلیپ مو مخې ته تیر شو چې هغه ویډیو کلیپ کې زموږ یو سابقه ملګری چې نن سبا د جمعیت الاسلام نه باغي شوی دی، هغې څه نازیبه الفاظ استعمال کړل. نو هغه الفاظ هم در باندې اورم او ما وی چې زمونږ حاجي صاحب چې دی هغې له په خپله باندې یو څو مختصر الفاظو کې خیر دی جواب ورکړي. نو راځئ دا ټیم کې چې دی مونږ اورو چې سی ویلي دي، چا ویلي دي، هغه به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې د جمعیت الاسلام نه په څه وجه باندې وتلی دی، خو هغه خبرې به وروسته کړو. راځئ لاول د هغه د بکواس لګورو. جي خلک به دې کتاب پوه وي چې دې کې دننه څه دي که نه ووایم درته چې دې کې دننه څه دي. دې کې یو غلام علي دی چې یو چپټر لکه تورات چې سړی رضا نه ولیکي، یو پکې یو چپټر غلام علي دی، یو پکې اسد محمود دی، یو پکې مولانا فضل الرحمن دی او د هغې ښینې نومونه به یې نه علم زه. حاجي صاحب، تاسو به چې دی شجاع الملک چې ستاسو د دې جمعیت الاسلام زوړ ملګری دی، زموږ امیر پاتې شوی د خیبر پښتونخوا حاجي، هغه وایي چې د کتاب کې څه دي، زموږ د انتخابي نشان کتاب چې دی جي دا یادوي وایي چې دا کې څه دي. دی کې وایي غلام علي دی، اسد محمود دی، الان کې اسد محمود خصوص راغی سیاست ته جي، او دغه دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی، مولانا لطیف الرحمن صاحب دی، او څلور ښینې دي، د هغې نومونه به وایي نه اخلمه. دغو ته څه ویل غواړئ جي؟ نو اول خو زه ډېر په معذرت سره ځکه چې زموږ په جومات کې دی پاتې شوی و جي او زموږ جومات له وخت ورکړی و جي لیکن بیا زه ګمان نه کوم، خو لیکن که دې تللی نو په یو لالچ وتلی. ښه جي. اولا لالچ خو دا و چې ده خپل سیټ ونه ګاټه امیرۍ، او په جمعیت الاسلام کې خو که هر سړی یو امیر راځي یا هغه په رایې باندې راځي. جي اوس دی د دغه صوبې امیر پاتې شوی جي نو ده په هغه وخت کې ولې قوم ته نه وي چې په دې کې څو کاله چې دی امیر و؟ ډېر خو خپل یې اندیم و چې 13 کاله لکه ما جمعیت جمعیت کې د 13 کاله ایستلي دي. 13 کاله بعد ټوټنو د هغه وخت نه دی په جمعیت کې. ښه جي. نو دا موږ اوس وایو چې په دې 13 کاله کې جي په دې کتاب کې د الله بیان جي او کله چې د امیري ختمه شوه او د یو سازش اوس هغه الفاظ زه وایم نه جي دی به په خپله پوه شي، هغه اسرائیلو بس دغه دی به هم پوه شي. هغه جي خپل کمنټ ګوري، هغه ته پکې لاندې زموږ دا بل مولانا صاحب جي چا چې ویلي چې په ما د پلار دونه احسانات نشته لکه د مولانا فضلالرحمن صاحب احسانات. تا خو جي بالکل ګل نصیب خان صاحب د خپلې خبره ده جي. صحیح شو. جي او بل زموږ مشر موږ ډېر قدر کوو جي چې هغه ووایي چې مولانا صاحب ما دغه بیانونه اورېدل دي جي چې مولانا صاحب چې کوم کار جمعیت له کوي جي نو ما ته د شیخ الهند دلې هغه وخت راغلی. ماشاءالله. دا د هغه د خولې دي، دا د شیراني دا صاحب د شیراني صاحب بالکل. نو چې نن دوی په څه وجه دغه شو هغه خپله وجه دې وښیي. هغه وجه خو جي زه به د درته درې ښکاره وړه کړم. نامري تړله د امیري هم تللی دا خو وجه به ته جي زه ښکاره کړمه چې باقاعده د یهودیانو او د اسرائیلو چې کوم دلته کې ایجنټ و د هغې په پیسه باندې او د هغې په لمسون باندې جي تللی دي، او د دې د تلو نه مخکې جي مولانا فضل الرحمن صاحب دا بیان وکړ چې ګورې زما نه کسان روان دي، زما د جومات ملګري دي، دا به زما مخالف کېږي، او هغه چې دی هغسې وشولو په څه وجه به څنګه به مخالف کېږي. باقاعده به هغې دا وایي چې اسرائیل دې تسلیم کړي شي. نو هغه خبرې چې د دغو په خوله کې دي موږ مولانا صاحب ته ځکه څه وایو چې دا خبرې هغه د دوی له تلو نه وروسته نه دي کړي، مخکې کړي دي جي. هغه مخکې وکړې چې چند کسان داسې دي چې هغه د اسرائیلو په لارس کې روان. ښه جي. ملګرو، محمد زاده جي صاحب هم اورېدلي وي، خو دا پیغام دومره شعر کې چې دغه شجاع الملک ته ورورسي چې 13 کاله تا په جمعیت کې وې او ته پنچري وې،
دا تا به کتاب- دا څاروي کتاب د خرڅول الله کلام هغه ټیم کې دا د الله کلامو، دا د امن پیغامو، د امن نشانو. نن چې ته د دغه جماعت نه پر شوي تاسو بل ځای کې ډیلینګ وشو واغشتلی شوې، نو ته چې دی نن راځې او هغه کتاب کې وایې چې یاره پکې دا دي او څلور خینې دي او دومره سپک الفاظ سره عام استعمالې، نو ته څه وایې چې ګینې مونږ به اوس خو سپین ږیري مشرانو سره ناست یم، خو چې ځان له دې ګیر کړم انشاءالله بیا به ګورو چې زه تاله څنګه د ستا د دې خبرو جواب ستا په یخجه کې زه تاله څنګه در کوم. نو که ملګرو دا ویډیو تر شجاع الملکه پورې ورسوئ او انشاءالله چې دې نه بعد یې څنګه خولو خوځوله نو په هغه لهجه کې به له جواب ورکومه. څوک تیم ګیله نه کوي او نه دې پرې څوک خفه کېږي، خو څوک پرې خفه کېږي بالکل دې ورله ورتلی شي، زمونږ ورته اجازت دی، خو زه به چې څنګه لهجه دې استعمالي په هغه لهجه کې به انشاءالله جواب وله ورکومه.